بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد علی او د ماشومانو د تربیت په موضوع باندې په یو نوی ویډیو سرچینې تاسو د وړاندې حاضر یم. پیغمبر علی السلام داغه د تربیت انداز څنګه وو، هغه په کومه طریقه باندې چې دی نو د ماشومانو تربیت کولو. په دغه سلسله کې یو څو مثالونه چې دی هغه تاسو د وړاندې پیش کوم چې په هغې کې پیغمبر علی السلام د خپل ماشومانو چې دی نو هغه تربیت څنګه کولو. یو بیره حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه د حجۃ الوداع په موقع باندې د پیغمبر علی السلام سره چې دی نو په یو سورلی باندې چې دی ناسو شاته پیغمبر علی السلام چې دی نو سفر کول او حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه د هغوی سره چې دی نو شاته چې دی ناسو په لاره باندې چې دی نو داسې جینکۍ مخې ته رالی چې هغه جوان العمر وي، د هغو عمرونه چې دی نو د ځوانۍ عمرونه وو. نو حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه نظر چې دی هغوی طرف ته شو، چونکې حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه د عمر نه چې دی نو ښه کافي لوی و. نو پیغمبر علیه السلام چې دی نو هغه ته څه ونه وی، خو صرف یې دونه وکړل چې د حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه هغه مخ چې دی نو هغه بل طرف ته چې دی هغه واړولو. اوس پیغمبر علیه السلام چې دی هغه داسې هم کولی شول چې حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه ته چې دی نو قار شوی وي او ورته ویلي چې دا تو څه کوې، خو لیکن دا یو اندازو د تربیت او دا یو اندازو یو ماشوم چې دی نو د غلط نظر نه چې دی هغه منع کول، خو صرف او صرف پیغمبر علیه السلام دا وکړل چې د هغه مخ چې دی نو بل طرف ته چې دی واړول. اوس که بالفرض دا مونږ وي نو مونږ به چې دی هغه ماشوم چې دی نو هغه ته به هم څونه بدرد به وي، هغه ته به هم چې دی نو ډېرې سختې خبرې کولې او مختلف قسمه چې دی نو القابات هم چې دی نو هغه ته ورکوله. نو د دې وجې نه دا د پیغمبر علیه السلام د تربیت دا اندازو که بالفرض زما او ستا سره هم داسې څه واقع مخې ته راځي، نو په دې طریقه باندې چې دی نو هغه د خپل ماشومانو چې دی هغه تربیت کول پکار دي. او دغه شانتې یو بل مثال د نبي علیه السلام مجلس ته چې دی نو یو نوجوان رالی او پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله حبیبه ما ته د زنا چې دی اجازت راکړه. کله چې دغه نوجوان دا خبر وکړل په هغه مجلس کې چې کوم صحابه ناسو هغوی ته چې دی نو ډېره زیاته غصه هم راغلل او هغه کس ته چې دی نو ډېر بد رد هم ووی، خو پیغمبر علیه السلام چې دی صحابه ته وویل چې دا کس زما خواته راولئ. کله چې هغه کس پیغمبر علیه السلام خواته یې راوصلو، پیغمبر علیه السلام چې دی نو هغه نه یو څو تپوسونه وکړل او هغه دا پیغمبر علیه السلام هغه کس ته وایي چې ای نوجوانه ستا دا خوښه ده چې ستا د مور سره څوک زنا وکړي؟ نو هغه کس ورته وایي چې نه زما خو دا خوښه نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې او خلک هم دا غواړي چې د هغوی د میندو سره څوک زنا ونه کړي. پیغمبر علیه السلام ورته بیا وویل چې آیا ستا دا خوښه ده چې ستا د لور سره څوک زنا وکړي؟ هغه کس وایي چې نه زما خو دا خوښه نه ده چې زما د لور سره څوک زنا وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې او خلک هم دا خوښوي چې د هغوی د لوریانو سره چې دی نو څوک زنا ونه کړي. دغه شان پیغمبر علیه السلام هغه نوجوان ته وایي چې آیا ستا دا خوښه ده چې ستا د خور سره څوک زنا وکړي؟ هغه کس وایي چې نه زما خو دا نه ده خوښه چې زما د خور سره څوک زنا وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې او خلک هم دا خوښوي چې د هغو د لوریانو سره چې دی نو څوک زنا ونه کړي. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام بل یې دا سوال وکړلو چې آیا ستا دا خوښه ده چې ستا د ترور سره څوک زنا وکړي؟ نو کس ورته وایي چې نه زما خو دا نه ده خوښه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې او خلک هم دا خوښوي چې زمونږ د تروریانو سره چې دی څوک زنا ونه کړي. نو بیا هغه کس پیغمبر علیه السلام ته چې دی نو وفرمایل چې د الله نه دعا وکړه چې الله زما دا ګناه معاف کړي او ما د دې بد فعل نه چې دی هغه واړی. پیغمبر علیه السلام ولې چې دی نو بیا دعا غوښتل اللهم اغفر ذنبه، ای الله د ده ګناهونه چې دی هغه معاف کړي، وحسن فرجه، او ای الله د شرمګاه چې دی هغه حفاظت وکړي، او دغه شانتي وطهر قلبه، او ای الله د ده زړه چې دی هغه پاک کړي. نو دا دعا پیغمبر علیه السلام چې دی د هغې کس لپاره غوښتل. اوس ګوره دغه کس څومره ګنده سوال کړی او د یو ګنده څیز باندې د پیغمبر علیه السلام نه اجازت غواړي چې ما ته د زنا اجازت میلاو شي. نو په کار خو دا و چې پیغمبر علیه السلام په دې باندې غصه شوی وي او ده ته چې دی ډېره سخته سزا هم ورکړې وي، لکه څنګه چې صحابه چې دی هغه ډېر زیات غصه شو، خو لیکن نه پیغمبر علیه السلام چې دی ډېر په طریقه باندې او په مثالونو سره چې دی هغه پوهه کړلو او د هغې نه پس چې دی نو هغه توبه وکاږل او هغه خپله ګناه چې دی هغه پرېښودل. دغه شانتې یو بل مثال حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه وړوکی وم او ماشوم وم، ما ته چې دی زما مور ام سلیم رضی الله تعالی عنها د انګورو یو ګنګوچی راکو او ما ته ویل چې دا لاړ شه او پیغمبر علیه السلام ته چې دی نو زما د طرف نه چې دی نو دا تحفه ورکړه.
نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په لاره باندې چې دی روانو او ما به د انګور د هغه ګنګوچ کې نه یوه دانه چې دی هغه خوړل، چونکې هغه انګور ډېر زیات خوږ و. نو کله چې زه د پیغمبر علیه السلام کور ته ورسېدم نو په لاره باندې چې دی نو د انګور هغه ټول ګنګوچ کې چې دی هغه ما خوړلی و. بیا چې دی نو زه واپس راغلم کور ته، خو لیکن پیغمبر علیه السلام ته چې دی نو هغه انګور میلاو نه شولو. بیا په بله موقع باندې حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام نه چې دی تپوس وکړو چې ما چې کوم انګور را لېږلی هغه څنګه و. نو پیغمبر علیه السلام ته چې دی نو د ټولې قصې چې دی نو بیا پته ولګېدل، خو لیکن خبره چې دی واضحه نه کړل. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به هم پیغمبر علیه السلام بیا زما سره میلاوېدو نو زه به یې د غوږ نه ونیولو او ما ته به وایي چې زما هغه انګور راوکاږه. نو دا یو داسې طریقه وه چې پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته قار نه شولو، خو لیکن یو میسیج چې ورته ورسولو چې په امانت کې چې نو هغه خیانت ته کول نه دي پکار. نو همدغه شانتي دا د پیغمبر علیه السلام د تربیت مثالونه دي، دا د پیغمبر علیه السلام د تربیت هغه انداز دی چې د ماشومانو سره به چې په کومه طریقه باندې به چې نو مونږ پیش کیږو او په کومه طریقه باندې به چې نو هغو سره به مونږ رویه ساتو. که بالفرض په ماشومانو کې داسې خرابۍ موجود وي، داسې غلط خیالات په هغوی کې وي یا داسې غلط عادتونه په هغوی کې وي، نو د هغې لپاره طریقه دا ده چې په مینه په محبت سره او داسې په ډېر بهترین طریقه باندې چې دی نو مونږ کوشش وکړو چې د خپلو ماشومانو چې دی هغه تربیت وکړو. نه بچو له ډېره مینه ورکول پکار دي او نه دغه شانتي ماشومانو باندې چې دی سختي کول پکار دي. نه ماشومان به چې دی هغوی ته چې دی نو هر عادت او هره خبره به چې دی د هغو منل کېږي، بلکې مور او پلار به ګوري چې زما د ماشوم په دې خبره کې چې دی فایده ده او که په دې کې نقصان دی. چونکې مور او پلار له الله رب ذوالجلال صلاحیتونه ورکړي وي، الله چې دی دغه مقام ته رسولي چې مور د مور درجې ته ورسول او پلار د پلار درجې ته ورسول، نو یقینا په دوی کې د خپلو بچو د تربیت هغه صلاحیتونه موجود وي. خو لیکن دغه زمونږ د غلطۍ د وجې نه مونږ هغه صلاحیتونه چې دی نو هغه کارآمد نه کړو او هغه ښکاره نه کړو، د دغه وجې نه د دغه اثر بیا زمونږ په اولاد باندې راشي او زمونږ اولاد چې دی نو هغه بیا یو غلط سم طرف ته چې دی هغه ولاړ شي. تاسو وګورئ نن سبا معاشره کې څونه یعنی ماشومان کم طرف ته روان دي، زمونږ ماشومان کم طرف ته روان دي، بیا زمونږ نوجوانان کم طرف ته روان دي، او بیا دا روزمره دا کم واقعات چې مونږ په اخبارونو کې په ټلویزیون وغیره کې یا په نور داسې موبایل سوشل میډیا کې چې نو دا واقعات مونږ اورو چې دا چل وشولو، نو په هغې کې بنیادي چې څومره نقصان کېږي هغه زمونږ د خپل لاس وجې نه او د مور و پلار د عدمي توجه د وجې نه او د عدمي تربیت د وجې نه چې دغه ماشومان بیا غلط سمت اختیار کړي او غلط طرف ته لاړ شي. نو دغه مثالونه د پیغمبر علیه السلام دا زمونږ د تربیت لپاره پوره دي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تعلیمات وګورو، د پیغمبر علیه السلام طریقې چې دا وګورو او بیا خپل ماشومان په هغه طریقه باندې تربیت وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.